زعفرانو سمګلینګ کوي او دا تاسو دا ځای نه راړوي وایي چې مړی دی دا به مونږ چیک کوو خو د څه د وجې نه د مشک او د زعفرانو بین د یو عام سړي نه روانېږي هسې نه چې په داسې مرګ باندې مړ شي چې خلک وایي سر یې پناه کوي ګورې هلکه بین ترې روانېږي یو عالم یو واقعه ذکر کوله د افغانستان یو طالب العلم هغه دیوبند د سبق له لاړ تعلیم له لاړ قرآن زده کولو له لاړ علم له هلته هغه څه وخت علم وکړو هغې مدرسه کې وفات شو د طالب العلم چې وفات شو د هغې استادان او طالبان راولګېدل د هغه کفن دفن یې وکړو د دغې طالب العلم د افغاني طالب چې دی کفن دفن یې وکړو سوال جواب واپس د دوی کور ته راغله افغانستان ته چې طالب وفات شوی دی هلته کفن دفن شوي پخوا دا ټلیفونونه هم نه وو او دا موبایل دا څیزونه نه وو نو خبر به ډېر لیټ را رسېدو دوی ته چې خبر څو را رسېدو نو په دې کې 6 میاشتې تېرې شوې وې نو دوی ته چې خبر راغی دوی د دې ځای نه کسان روان شو لاړه دیوبند ته انډیا ته هلته استادانو ته وایي چې مونږ ته قبر وښایه مونږ خپل طالب واپس راوباسو مونږ افغانستان ته وړو کفن دفن له د دیوبند شولادي صاحب ورته وایي چې ګوره پوه یې کړه چې دا څوک مرده یو پیره دفن کې بیا راوستل ټیک نه دي او بس دلته دفن کړی دی مونږ خبره ختمه شوې ده بیا یې مه راوباسئ هغوی وایي چې نه مونږ به یې راوباسو خامخا ته مونږ بچی دی راوباسو به مونږ به یې واپس وړو خپل ملک ته کلي ته به یې وړو بیا هغې کې د مدرسه کې یو شولادیس دی هغه پښتون و مشر شولادیس صاحب ورته وایي راشه ته خپله پښتو کې پوهه کړه د افغانیان زما په خبره پوه نه شو په اردو باندې ته یې پوهه کړه چې ګوره مه یې راوباسئ او ښه طریقه نه ده چې دا مړی راوباسئ واپس هغوی بیا هم نه منله وي داسې طریقه به وکړو چې دا مړی نه راوباسو موږ دا خپل ماشوم دا طالب خو داسې کار به وکړو چې موږ به د افغانستان نه ټول په کډه راشو دلته به دی راشو افغانستان نه به ټول راشو دلته په کډه باندې دی راشو بس د قبر سره به کورونه خپل آباد کړو دلته د مدرسې استادان هغه مجبوره شو چې اوس یې وباسي افغانستان نه غونډه کډه راځي رشته دار راځي دلته دی رکېږي یو قبر پسې راځي دلته اجازت یې ورکړو راوباسو کله چې طالب العلم راوباسي چې قبر یې کولاو کړو د قبر نه خوشبویي روانه شوه خوشبو د قبر نه راځي عبرت دپاره خبره کوم هغوی چې هغه ماشوم راوباسو ټول وپېژنده چې دا طالب العلم د قرآن دی خوشبو ځکه راخېږي شهید دی طالبه کې وفات شوی دی ځکه من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله دا فی سبیل الله د الله په لار کې دی طالب العلم شهید دی وی د هغه ځای نه په تابوت کې واچو راوړو کله چې د تورخم په باډر راړو نو پای وخت کې هم دا پولیس ولاړو دوی وی تاسو څه کوئ مونږ خو دا مړی راغستی دی دا خپل وطن ته اړو هغه ځای نه چې د باډر نه تورخم باډر نه انډیا باډر باندې چې راړو افغانستان ته دا خو باډرو باندې خلک ولاړي که نه فوج ولاړي نو هغوی ورته وایي چې نه دا خو مړی نه دی دا خو تاسو چېرته د مشکو د زعفرانو سمګلینګ کوئ ځکه دې باندې پابندي د مشکو زعفرانو باندې دا نه راوړلی کېږي د بل ملک نه خپل ملک ته نه راوړلی کېږي دا پابندي ده به دی دا خو تاسو د مشکو د زعفرانو سمګلینګ کوئ او دا تاسو د هغه ځای نه راوړوئ وایي چې مړی دی دا به مونږ چیک کوو هلته هغوی هغه تابوت کولاو کو مړی ټول وکتو خو سره په هغې کې څه مشک او زعفران ونه مونته خو بین د مشک او د زعفرانو خطو هغوی مخصوصو قوت شامه چې ورته ویلی کي نو هغوی هغه بین څه کو مخصوص کو نو هغوی ورته اجازت وکړو هغوی راوړو کفن دفن کو افغانستان کې خو د څه د وجې نه د مشک او د زعفرانو بین د یو عام سړي نه روانېږي د قرآن د وجې نه د قرآن طالب العلم دی د قرآن زده کوونکی دی قرآن زده کولو له تلی دی ای مسلمان قرآن ته کښېنه قرآن زده که چې کله وفات شي چې د مشکو د زعفرانو په شان بین د نه خېږي
اسنا چې په داسې مرګ باندې مړ شي چې خلک وایي سر یې پناه کوي ګورې هلکه بینت یې روانېږي او چې دی نو د مردارې بینت دي په داسې مرګ باندې مړ شه د قرآن په طالبای کې مړ شه چې د مشکو د زعفرانو بین د نه خېږي چې بیا دې څوک په بل ملک کې نه پرېږدي او راړي او ستا تابوت چیک کړي چې تاسو د مشکو د زعفرانو سمګلینګ کوئ چې بیا تاسو په تلاجو کې او په دغه کې نغدي په فریزرو کې چې دې بدل د بینو کې مونږ ته په داسې طریقه باندې چې شپږ اووه میاشتې هغه په قبر کې تېرې کړي دي بیا یې دومره راړي او روغ رموټ پروت دی او بین کې د مشکو د زعفرانو دي ولې دې نه ځي د قرآن طالب العلم دی د قرآن باندې مړلی د الله په لار کې وته او د الله په لار کې وفات شوی دی ځان داسې کا چې بله ورځ وفات شي چې د مشکو د زعفرانو بین نه ځي پکار ده چې هر یو بچی هر یو پلار هغه داسې وکړي چې یو ماشوم مدرسې له ورکړي مدرسې مطلب دا نه دی چې زه تا ته وایم چې وایي سوال ته مدرسه کې کلک کېنوه کمرې او کچوې اوس به دلته ناست فرسټ ټایم کې سکول ته ولېږه سکول پې زده کا سیکنډ ټایم کې قرآن ته کېنوه قرآن پې زده کا دا بچی سبا انجینیر شو دا عالم انجینیر دی عالم انجینیر دی حافظ انجینیر دی سبا دی ډاکټر شو ډاکټر انجینیر دی او ډاکټر چې دی ډاکټر عالم دی په داسې طریقه باندې یو سړی چې هم ډاکټر یو هم عالم دی د به کومه مرتبه وي یو سړی چې هم انجینیر دی او هم چې دی عالم دی د به کومه مرتبه وي حافظ قرآن دی بده خبره خو نه ده ښه طریقه ده لکه بل یو غټ افسر ته نه جوړ کا اعلی تعلیم پې وکړه خو موږ وایو سیکنډ ټایم کې جومات ته مدرسې ته راولېږه قرآن ته یې کېنوه چې سبا ستا قدر هم کوي په معاشره کې د چا سره د ناستې پاستې وي نن